زما نامه د جی نیاز علي او زما بازار شاکبول علاقه ډبګری کې دکان دی رسی وړوکې غونته زما د بچپن دا شوق و چې زه مونږه مشران چې کوم هغوی به د فرنیچر کار کوو نو هغوی ما ته ویل چې ته دا کار کوه نو ما ورته ویل نه پلاره زه به داسې شیونه جوړوم چې هغه څوک نه جوړوي نو زما هغسې مختلف شیونو سره دغه نو بیا ما د لرګي نه ټرک جوړ کړو ټانګه مې جوړه کړه رکشه مې جوړه کړه مختلف کورونه مې جوړ کړه د لرګي نه ما په میزري کې بیا سپلۍ جوړې کړې دا چپلې مې جوړې کړې بیا مختلف شیونه لکه اوس زه به تا ته یو مثال درکړم چې شکور و هغه شکور ما راواغشتو هغې کې ما شیشه ولګول هغې کې مې ګیر چاپېره ډیکوریشن وکړو او هغې ته مختلف څیزونه ما ولګول هغې نه ما یو ښایسته هینه جوړه کړه چې د خلکو په کور کې پرته وي او هغه ښکلا کوي او بل د زمانو نه لګیو دا کار کوو اوس زما تقریبا 76 زما پیدایش دی او اوس زما عمر په تقریبا 47 خو شایي او د بچپن نه زما دا شوق او بس اوس بوډاګان شو پکې او دا فن چې کوم دی نو ما خپلو بچو ته منتقل کړی دی ما ویل چې زه به یا یم یا به نه یم چې دا فن خو وي که نه دا د خلکو د کور د ښکلا دپاره او د مختلف دغه دپاره چې دا فن خو ژوندی وي که نه ولې د انسان څه پته لګي د ژوند او د مرګ هېڅ پته نه لګي نو زما دا خواهش و چې زه د خپل وطن پاکستان او خصوصي د خیبر پښتونخوا نامه روشنه کړم او داسې روشنه کړم چې خلک ووایي چې واقعي نیاز علي یو هنرمند او هغه مختلف د لرګي نه د ډیکوریشن شیزونه به جوړول او زموږ یو یادګار پاتې شي ولې چې د انسان هېڅ پته نه لګي نو بس دغه زما کهاني ده یاره جی وخت خو تقریبا ډېرو شو موږ به دا واړه کټونه جوړول دا ټرکونه به هم جوړول تقریبا 30 خوشه 32 خوشه د دیو شو چې به دغه کار موږ کولو 32 سال شو تقریبا اوس دا به زموږ عمر مو 47 ته ورسېدو خو الحمدلله دا فن ما خپلو بچو ته منتقل کړی دی یاره جی چې کله داسې څه نوی دغه راشي که نه نو موږ هغه کوشش کوو چې هغه شی بیا جوړ کړو دا اردغل والا ډرامه چې چالو شوله نو ماشومان به راتله او هغوی به ویل ماما تلوار پکار دی نو بیا هغوی له هم تلوارونه جوړ کړو هغه تبرونه هم جوړ کړه او مختلف قسم ته موږ داسې شیونه جوړو چې هغه د خلکو د کور ښکلا دپاره مې او د ماشومانو د لوبو دپاره مې زه اکثر اسلام آباد ته لاړ شم میلې له لوب ورساته نو هلته زنانه تاسو یقین وکئ ما ته وایي چې نیاز علي یو کال موږ ستا انتظار کوو او ته اسلام آباد کې یو دغه کوله وکړه دکان اسلام آباد کې کوله وکړه نو زه ورته یم یاره جي زه یو ځای یم او یو مې زوی دی نو بس هغه زوی مې هم دلته ورکشاپ دی زه یې جوړوم دا او هغه یې خرڅوي نو بس مختلف شیونه موږ جوړو او زموږ دا خواهش شي چې موږ ښکلي شیونه جوړ کړو د خلکو د کور ښکلا دپاره او د خلکو د بیټکونو اجرو دپاره نو اکثر چې څوک څه وغواړي یقین وکړئ داسې هلکان راشي هغه دا سیول انجینرینګ کوي نو هغوی موږ ته وایي چې چاچا موږ له یو پراجکټ جوړ کړه نو هغوی له زه بیا د ښایسته یو بنګله ټایپ دغه جوړ کړم هغې کې لاندې بیسمنټ وم یا ما د لرګي نه جوړه کړي او مختلف قسم پراجکټ هغوی له فلایاور موږ جوړو مختلف شیونه موږ جوړو زموږ دا دغه خواهشي رښتیا یو بله خبره زما میوزک سره هم پکې لږ شوق شته نو ما یو نوی شی جوړ کړی دی د هغې نامه ده شباب او شباب چې کوم دی غږېدلی هم دی ډېرو خلکو غږولی دی خدای شته یو دوه خو ما خرڅ کړي هم دي او رباب پرنګي بالکل سیم اواز یې د رباب پرنګي دی خو هغه ما نامه پې خپل طرف نه مېل دا شباب شو ولې چې رباب خو هم پې نه شو او بل ایټم نوی دی چا به هم نه یې لیدلی